محترم مسلمانانو خویندرونو د رشتې لپاره دومره سپیشل او پاورفل وظیفه ده چې په 24 غنټو کې به انشاءالله العزیز الله پاک تاسو ته رشته درکړي. دغه رنګې د محبت دپاره کوکې نو په 24 غنټو کې به الله پاک ستاسو د محبت سیټنګ وغیره دا برابر کړي. انتهایی پروف سره انتهایی ثبوت سره صحیح چې څنګه د وظیفه چا وکړله او څنګه زر تقریبا 24 غنټې ملا ډېرې دي تقریبا په غنټه دو کې الله پاک به د هغه د نکاح پروګرام وکړو. دغه رنګ الله پاک ورته کور هم ورکړو، دغه رنګ الله پاک ورته د اوسېدو ځای هم ورکړو، الله پاک مالدار هم کړو. درې خبرې د دې وظیفې حیثیت ده که څوک یې کوي نو الله پاک به مالداره کوي، الله پاک بوله رشته په ښه ځای کې ورکوي او دغه رنګ محترمو الله پاک بوله خپل کور ورکوي. نو کوشش کول پکار د محترمو د وظیفه داس په خپلم کولی شي، دغه رنګې مور پلار هم دله کولی شي، دغه رنګې خویندې هم دله کولی شي، رونې هم دله کولی شي. چا دپاره د وظیفه کوئ بلکل 100% اجازت دی کوئ د هر چا دپاره. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخونکي او د ډېر زیات مهربانه رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترمو مسلمانانو خویندرونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده دومره سپیشل او دومره عجیبه وظیفه ده چې حیرانه به شئ. یاد ساتئ محترمو، زموږ ډېر رونه په دې تمه باندې ناست دي چې یاره د هغوی رشتې را به وشي. ډېرې خویندې په دې تمه باندې ناستې د کور کې ژوند تېروي او عمر تقریبا ورج کېږي او په دې تمه باندې ناست چې هغوی رشتې به د وشي، خو بیا محترمو رشتې نه کېږي. نو دا ولې نه کېږي؟ دا زموږ د معاشرې څه برایانې دي او ډېرې زیاتې خامیانې دي. الله پاک د موږ او تاسو دغه خامیانو نه برایانو نه په زل قسمه رواجونو نه وساتي. لومړی خبره دا کوي چې ته څوک لاړ شي هلک په کتنه باندې لاړ شي، هلک ګوري. نو چې کله هلک دوی ګوري داسې ورته ګوري ته که دوی څاروی دي. د خبرو سټایل هم چک کوي وله د ګرځېدو دغه رنګې کپړې یا کله چې خبره کې باډي لینګویج که نه صحیح څنګه حساب کتاب دا خبره کولی شي څنګه نه شي کولی، آیا د الله څه د خبرې څه صحیح اوچتولی شي یا نه شي اوچتولی. نو هر څیز ته ګوري. داس هلک لګیا دی پر اعتماده لګیا دی، منټل دی، لیونی دی، روغ دی، صحیح حساب کتاب دی. نو دا ټیک خبره شوه ته به هم ګورې صحیح ده. خو بعضې وخت کې وړې وړې خبرې وړې معمولي خبرې نکته چیني چې ورته ویله کېږي دغه خبرې راوالي او بس راشي خپل کور کې راخیسې وډنګې چا خو داسې و داسې و ګرځېدی نه شو پوره حساب کتاب ووایي. نو بیا دغه نورې ښځو له خدای پاک ډېر ژوند ورکړي هغوی دا قصې ټول کلي کې علاقه کې دا بیسته وکړي، هغه هلک ته به څوک رشته نه ورکوي. وایي دا داسې دی داسې دی داسې دی او کېدای شي ستا سترګو کې تره داسې ښکاري، کېدای شي داسې نه وي. نو پوره معاشره کې پوره خاندان کې سړی بدنام کړي. دغه رنګ یو جینۍ ده نن سبا هلکه ګرځي حسن پسې ګرځي، یو جینۍ ده نو هغه خلکو ولیدله نو بیا داسې ورته ګوري لکه څنګه ما وختي وي لکه چې ته یو څاروی ویلي. نو دا خو انسان دی، خامخا چا کې به څه کمي، چا کې به څه زیاتۍ، چا کې به څه خامي، چا کې به څه نقص وي. دا خو په مزه ژوند تېرېږي، دا په قلار قلار وځي بیا داسې. نو هغه چې کله ګوري ورته نو په دغه لیول ورته ګوري، یاره داسې یې داسې کټ کړو، دا چای داسې راوړله، خبرې داسې وکړلې، لکه نیغه وه، داسې وه داسې وه، رنګ یې داسې و، یا قد یې داسې و، یا غټه وه یا نرۍ وه. نو دغه رنګې دا خبره راوالي او دې خوا راشي خپل کور کې دا خبرې ټولې قصې وکړي. یاره دا دا خامیانې به کوي که تاسو کوئ ویې کوئ ویې کوئ که نه کوئ مې کوئ. نو دا قصې به پوره علاقه کې معاشره کې دا خورې شي، دغه جینۍ دا به څوک نه کوي ځکه چې زموږ د خولو د لاسه خدای لپاره د خولو لږ لګام ورکول پکار دي، لږ لګام ورکول پکار دي، د خولو لږ واګې ورکول پکار دي. د چا عزت ولې سړی خرابوي؟ اوس مطلب ټول عمر داسې کېناسته کېده چې ستا د یوې خبرې د وجې هغه کور کې ناستی. کوشش کول پکار دی، کوشش د قیسې پسې نه کوو موږ. وظیفه محترمو زموږ داسې ده چې څوک هم د رشتې لپاره خواهشمند وي، د رشتې لپاره نو هغوی دا دوه وظیفې دې کوي: ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یو دا وظیفه شوله. په دې کې داسې ښځه به الله پاک درکوي، داسې بچي به الله پاک درکوي چې ستا د سترګو یخوالی وي. او دویم وظیفه داسې ده
ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. موسی علیہ السلام څنګه دلته کې دعا وکړه او ګنټه بعد د رښتې خبره خوښه شوله. شعیب علیہ السلام ورته ویل دا کور د خوراکم مې کوه، دا کور د راستاره د جنکو کې وته په نکام در کوم لاله یو قسم له ګنټه کې دنه ارسز دا وکې شو. و تاسو غواړئ ستاسو رنګ رښتې وشي دا دوان وظیفې روزانه درود شریف سره درود شریف یو ویش پیری مخکې ویل پکار دی، یو ویش پیری وروسته پکار دی او 314 پیری تاسو شروع کړئ. ان شاء الله عزیز کوشش کوي دار منظر بعد سلس پیری وای دا رقم سیدا کو سار ما هم وي نو سار 313 پیری دا رنګ ما هم 313 پیری د امید نو کدی یقین نو بیره وظیفه مکوا ټول وظایف تعلق ساتي یقین سره تبع عملو کې په اخلاص باندې الله پاک باندې اوس پارا به الله پاک د پرې هغه وها کې ان شاء الله الله پاک خوشاله بار ساته. السلام علیکم ورحمت الله.